داسې جي د افغانستان یو ګیله دا ده او هر ځای کې کوي چې پاکستان همیشه په موږ کې مداخلت کړی دی. تاسو څه ګڼئ تاریخ څه وایي چې آیا پاکستان په افغانستان کې مداخلت کړی که افغانستان په پاکستان کې مداخلت؟ یاره یې داسې چې کله پاکستان جوړېدو د افغانستان دا خواهش و چې دا خیبر پښتونخوا دی افغانستان ته میلاو شي او هغوی د انګریزانو سره په دې باره کې خبرې اترې وکړي. خو انګریزانو وایي چې نه موږ د دې ته هېڅ قسم علاقه تاسو ته نشو درکولی. نو د افغانستان لکه دا امید ناکام شو، هغې کار ونه شو. نو چې کله پاکستان اقوام متحده کې ممبر جوړېدو نو افغانستان نماینده چې هغې مخالفت وکړو. بیا څو ورځې پسې هغه خپل مخالفت واپس واخیستو. لکه پاکستان هغې ووټ ورکړی و که نه، پاکستان خو ممبر جوړ شو خو هغې خپل هغه ووټ واپس واخیستو او پاکستان ممبر رکنیت ته میلاو شو. خو د دغې باوجود د هغې دلته کې مداخلت ختم نه شو. په دغه زمانه کې عبدالرحمن پژواک دا یو افغانستان ډیپلومیټ و. ده د پاکستان خلاف به ډېره پروپیګنډه کوله، په اقوام متحده کې به تقریرونه کول. د یو کتاب هم لیکلی دی د پښتونستان په نوم باندې. او زمونږ د ملک یو عجیبه کار دی چې ټول ژوند یې د پاکستان خلاف تیر کړی و. خو چې کله د روس فوجیان افغانستان ته راغله د ده نوکري ختمه شوه. دی راغله او پېښور کې اوسېده او په پېښور کې مړ شو او بیا د لغمان اوسېدونکو هلته د مړی ویړو هلته ښخ کړی شو. که موږ وګورو 47-48 کې افغانستان مداخلت دلته جاري و. دیر ته شال پاچا دا د کونړ یو سړی و، هغې رالیږلی و، د هغه سره سرکاري کسان و او خلکو له به یې پیسې ورکولې په باجوړ کې چې تاسو د پښتونستان جنډې وخېجوئ. او هغه فایلونه ما سره شته، ټول ریکارډ شته. نو بیا د باجوړ خلک راپاڅېد او دغه شال پاچا ته الټیمیټم ورکړو، وارننګ ورکړو ته دې علاقې نه وځه، که نه موږ به چې ته په کوم ځای کې اوسې هغه کور به سیزو، هغه دیره به سیزو. نو دوی واپس لاړه. نو افغانستان به لکه د مذهب استعمالو. هغې اوس په پاکستان دا الزام لګوي چې پاکستان زموږ په سیاست کې مذهب راویستو. مذهب خو به هغوی استعمالو. لکه هډي مولا چې د انګریزانو خلاف تحریک چلو نو مذهب استعمالو. بیا فقیر اپ ایپی بیا د انګریزانو خلاف مذهب استعمالو. او چې کله پاکستان جوړ شو نو د پاکستان خلاف هغه کار کو. انګریزانو ولا افغانستان ولا مدد ورکو. هغه له پرنټینګ پریس ورکړی و، د پاکستان خلاف پروپاګانډه په وزیرستان کې چاپ کوله. نو شروع د هغې نه شوې ده او پاکستان د هغې جواب کړی دی. لکه هغې پښتون زلمې په 72 کې یو تنظیم جوړ کړو، د پاکستان نه به خلک الکان بوتله هلته به ټریننګ کول او هغوی به راته دلته به دماکې کولې. د دغه دماکو کې شیرپاو صاحب هم شهید شوی و په پېښور یونیورسټۍ کې. حیات محمد خان شیرپاو صاحب هم شهید شوی و. د دغه ټولو واقعاتو ریکارډ د جمعه خان صاحب یو کتاب دی فریب ناتمام، په تفصیل سره په دې کې ذکر شته. پښتون زلمي چې به کم دلته دماکې کولې، وراني به کول، پلونه به وړاول، د هغې په جواب کې بټو صاحب په پنجشیر کې دماکې وکړي. نو هغې ته پته ولګي چې یاره دا کار خو اوس خرابېږي. نو هغې کاروایي کړې ده او پاکستان یې جواب کړی دی. که هغې نه کوله نو پاکستان ته هېڅ ضرورت نه و. نو د هغې په دې خبره کې لکه دونه وزن نشته. که هغې په پاکستان کې مداخلت نه کولی نو پاکستان ته هېڅ ضرورت نه و. ګوره قائد اعظم چې کله پاکستان جوړ شو راغلی دی خیبر ته او په لنډي کوتل کې د افغانستان د فوجي سره لاس میلاو کړی دی. بیا خلک دا وایي چې دغه فوجي نه لاس کټ شوی دی. د هغه فوجي سپته ونه لګی چې څه شو، ظاهر شاه صاحب هغه وجلی دی یا څه ورسره کړي دي. یعنې د قائد اعظم سره لاس میلاول د هغې په نظر کې دا یو لوی جرم و. نو د پاکستان جوړېده د هغې په نظر کې دا د لوی افغانستان جوړېدو کې یو لوی رکاوټ جوړ شو. هغه دشمني د جاری ده او دا اوس هم روانه ده. بالکل ټیک جی.